الرحمن الرحیم درنو خوږو قدرمندو کتونکو د وخان جانان یم او نن ستاسو لپاره راغلي یو بل یو نوي ځای ته پېښور ته او کوشش چې څنګه تاسو ته پته زموږ دا وي چې تاسو لپاره داسې معلومات او داسې څیزونه او داسې نوي انوویټیو ټیکنالوژیز راوړو کوم چې مختصر لږ انویسټمنټ کې په لږ ځای کې ډېر آمدن ورکوي. قدرمندو نن دلته کې راغلي یو پېشتخرې ته راسره ډېر خواږه مېلمانه دي او دلته کې د بایو پلاست ټیکنالوژي چې کومه ده هغه تاسو ته ښایو دغه څه شی دی او په دې کې څنګه په یو کمره کې دننه یا په یو پاڼډ کې دننه تاسو د جریب برابر چې کمپاونډ وي چې کوم تنه خلک میان اخلي او فارمینګ کوي څومره چې په یو جریب کې راځي دومره دا په یو تال کې یا یو ټینک کې راځي. او دې وخت کې را سره د دغې فارم چې دی د هغې مالک را سره ناست دی د هغې نه به پوره معلومات اخلو چې دا څه شی دی او دا دې څنګه پاکستان کې انټروډیوس کړو او دا کېږي څنګه انویسټمنټ په څومره دی او دا آمدن څومره ورکوي. څه شی دی بایوپلاست ټیکنالوژي او دا دومره لوی انویسټمنټ وکړل دی دننه څنګه چې زموږ کتونکي یي په منځ کې دا آیډیا هم څنګه راغله او په دې هم د کله نه کار شروع کړو. 8 کنال چې موږ روټین کې کوم پاکستان کې فارمینګ کېږي هغه چې موږ وګورو هغې ته هغې انلیټ آوټلیټ ورکړي وي او کم سے کم هغې ته 2 انچ اوبه ریګولر بیسس باندې راځي او وځي. دا څنګه ممکنه ده چې په یو ټینک کې چې هغه په 20 فوټ ځای کې راځي یو کمره کې دننه راځي په هغې کې هغه دغه منځ کې راشي دې منځ کې څه لاجک دی؟ جی زما نوم سلیم نواز دی او بنیادی طور میں لکی مروت نه تعلق دی خو زما چې دا کوم پروجیکټ دی یا زما چې کوم پروګرام دی دا په رینګ روډ پېښور باندې دلته موږ دا پروجیکټ شروع کړی دی او دې ټیکنالوژي ته بایو فلاک ټیکنالوژي وایي چې لکه مونږ هغه روایتي طور باندې 8 کنال چې کوم فارمینګ کوو پاکستان کې نو عام دا ټیکنالوژي چې مونږ بار نه راوړه نو بیا هغه فارمینګ هغه د 8 کنال مونږ اوس په یو وړوکي ټینک کې کولی شو چې هغه اوس پاسبل دی چې ته په کور کې دننه هم لګولی شي په حجره کې لګولی شي او ته لکه په یو کمرشل ځای باندې یا کم ځای کې ته لکه ډېر فارمینګ کولی شي. نو دا بایو فلاک ټیکنالوژي بنیادي طور باندې دا دی. بنیادي طور باندې د دې مقصد دا دی چې لکه دا فش ته داسې یو انوایرمنټ مونږ پرووایډ کوو چې دې کې مونږ د کم ځای کې لکه د ټینک کې مونږ یو بیکټیریا کلچر ډیولپ کوو چې هغه په وجه باندې لکه چې کوم د فش ایمونیا دی د ټینک کې چې ایمونیا دی یا د کوم فش ګن دی دوباره ریسایکل کېږي پروټین ترې نه جوړېږي نو دغسې بیا پاسبل شي چې دی 8 کنال فش مونږ په یو ټینک کې ساتو. ما تاسو څنګه وویل که نه چې دې کې لکه مونږ یو قسم بیکټیریل کلچر ډیولپ کوو چې مفید بیکټیریا هغه ته مونږ وایو پروبایوټیک چې هغه مفید بیکټیریا دي هغه مختلف قسمه بیکټیریا دي چې هغه لکه د هغې خپل یو فنکشنز دی په تا په ټینک کې چې هغه کار دا دی چې د فش چې کوم ایمونیا دی په تا ټینک کې دوباره پروټین کې بدلی او دغسې د فش چې کوم اوبه دي هغه تا ټینک اوبه لکه اوبو چینج کولو ضرورت نشته اوبو دی کې بالکل بیخي چینج کولو ضرورت نشته چې یو ځل ته دا ټینک ډک کې نو دا ګردیک کال دپاره ته دا اوبه استعمالولی شي بلکې که ایون ته غواړې چې زه دا اوبه نیکسټ ایئر دپاره هم استعمال کم نیکسټ فلاک دپاره هم استعمال کم نیکسټ فش گروث دپاره استعمال ته نیکسټ فش گروث دپاره هم دا اوبه استعمالولی شي. دا بیکټیریا د دې مثال داسې دی لکه څنګه مونږ چې شوده شپې ټایم کې ګرم کو لږ پکې ماسته واچو نو سهار ته بیا هغه ټول شوده چې دی هغه ماسته شي نو دا هغه بیکټیریا وي چې گروث پکې وکړي نو په دا شپه پکې نه هغه ټول ماسته شي او دا هغه بیکټیریا نو دغسې دا مفید بیکټیریا دی پروبایوټیک هغې یو خو د انسان صحت باندې هم ډېر بهترین اثر وي هغې نه علاوه فش امیونټي ورسره مضبوطه وي فش ټیسټ هم ورسره ښه وي دا مونږ تاسو فارم کې چې وګرځئ که نه زمونږ فش نه به تاسو ته سمیل نه درځي د فارم کې خوند دا دی چې لکه دا کوټه کې دننه که تا سره ټینک لګېدلی وي نو تا ته به د هغه ټینک سمیل نه درځي لکه داسې یو زبردست یو سیستم دی هغه سمیل دا ختموي ځکه چې هغه ایمونیا بنیادي طور باندې سمیل چې دی هغه ایمونیا نه راځي چې کله ایمونیا په اوبو کې زیاته شي نو هغه ایمونیا چې دی دې چونکې ختموي نو دغه دپاره بیا هغه مطلب فش نه فش سمیل ځي ټیسټ هم ډېر ښه وي او مطلب کوالټي د فش کوالټي هم دې ته مونږ هغه بالکل د سمندر والا انوایرمنټ برابرو لکه څنګه مونږ وایو که نه سمندري فش نو سمندري فش کې څه شی وي هغه اوبو کې نمکیات وي لکه سمندر بریکش واټر مونږ ورته وایو نو دې ته مونږ هغه د سمندر اوبه برابرو او بریکش واټر مونږ پکې مالګه اچو ځکه چې مونږ سره خو نارمل اوبو کې مطلب هغه سیلینټي نه وي یا ټي ډي ایس لیول هغه نه وي نو مونږ بیا پکې مالګه اچو چې هغه سمندر اوبو غوندې هغه اوبه ورته سلاین کو او دې په وجه باندې بیا د فش کوالټي او د فش ټول پروګرام لکه د ټیکنالوژي په مدد سره دا پاسبل شوه
چې مونږ دا مطلب په خپلو حجرو کې کور کې دننه مونږ خویندې میندې دا بزنس کولی شي دا ځان ته لکه څنګه مونږ خلک دا کلو علاقو خلک ځناور ګرځوي دا سروي ګرځوي دا مختلف قسمه دوی هغه دپاره فیمیل ګرځوي نو دا هغه نوم دا یو ښه پروګرام دی ځکه چې دا مطلب کمرې کې دننه ستړی نشته بس خو یو 2 ټیمه به خوراک ورته اچوي نوره پکې داسې څه کمپلیکیټډ څه شی نشته چې ته ووایې چې یاره مطلب یو عام سړي دپاره دا کول ممکن نه دي لکه ایزیلی یې کولی شي څه پرابلم نه جدت دا راغی چې یو خو دا دی چې یو کور ته نیم انچ اوبه وي هغې هم کولی شي د اوبو مسله حل شوله دویم دا دی چې ډېر لوی جایداد هم نه غواړي لږ کمره کې راځي ستاسو دا آیډیا کله نه راغله او تاسو څومره وخت کېږي چې په دې باندې کار کوئ او تر دا دمه پورې بل ځای کې څه پروجیکټ چلول دي دا جی مونږ لکه دا آیډیا چې وا دا مونږ چونکې په دې باندې چې کله ریسرچ وکړو نن نه تقریبا 5 سال مخکې چې یاره داسې یو پروګرام مونږ ته پکار دی پاکستان کې چې مونږ هغه په پاکستان کې وینه داسې یو نوې ټیکنالوژي چې هغه سره روزګار مونږ ملک ته راتلی شي مونږ ملک خلکو ته یو بهترین یو پروګرام مونږ نو دې باندې چې بیا مونږ کله مونږ ریسرچ وکړو دې باندې مونږ کار وکړو نو دا یو داسې ټیکنالوژي وه چې هغه مطلب 2004 نه دا اسرائیل یو ساینټیسټ دی هغه دا ایجاد کړی وه خو لکه دا ایشین کنټریز کې اوس دا 100 کاله کېږي چې لکه په دې کې ډېر زیات کار وشو نو مونږ بیا ځکه دې باندې کار وکړو چې دا اول ځل پاکستان ته مونږ دا ټیکنالوژي انټروډیوس کړه او دې په ذریعه باندې مونږ الحمدلله نن په زورونو مطلب یو ځای بل ځای کې ټینکونه ولګول خلکو ته روزګار او یو پروګرام یو ښه اکټیویټي یو ډایرکټ یو فارم چا ولګولو هغه کسان ورسره یو 2 کسان روزګار شول بل ورسره به دې سره نور خلک تړلي دي لکه ما اوس دې سره اول مونږ فارم جوړ کړلو په دې باندې مو کار وکړلو نن 15 کاله مخکې نو اوس دا 6 کال مونږ پکې ریسټورنټ جوړ کړو دا تاسو وینئ مطلب یو ښه رونق یو لکه دلته مونږ ژوندی فش مونږ سره تھرو آوټ دی ایئر مونږ سره ژوندی فش لکه چې الریډي مونږ سره الحمدلله 53 ټینکس دي مونږ سره فش تھرو آوټ دی ایئر اویلیبل وي نو مونږ ته خلک راځي او خلکو ډېر لکه دا آیډیا هم دا بزنس خلکو ډېر خوښ دی په دې طرز باندې په دې پروګرام باندې چې لکه یو ښه هیلدي یو نن وخت کې خو لکه داسې یو وخت راغلی دی پاکستان کې دومره زیات لکه مونږ دې ځای ته خپل سیسټم رسولی دی چې په خپلو پیسو باندې تا ته خالص شی نه ملاوي نو مونږ والا دا وي چې بس خلک راځي او مطلب دلته خپله په مخې د خپل ځان نه فش راوباسي او بس خپل ځان نه مخې ته پخوي لکه یو ښکلی یو مونږ یو انوایرمنټ جوړ کړو یو ښکلی یو بزنس دا تاسو کوم 53 ټینکس لګول دي دا که موږ په هغه ټریډیشنل فارمینګ طریقې کار کوو دا خو په ایکړو ځمکه رانیسي بالکل دا تقریبا مونږ کا هغه ټریډیشنل فارمینګ کې دا حساب وکړو نو دا مونږ ته 60 ایکړ دا 3 کنال کې مونږ دا فارم جوړ کړی دی نو عام ټریډیشنل کا مونږ جوړول نو د ته کم سے کم 60 ایکړ ځمکه پکار و چې مونږ به دا فارم پاغه کې چلو څومره منافع ورکوي یو ټینک چې دی که پرس کو کس یو ټینک جوړوي د دې چې کوم د نمایان راځي او اخره پورې د یو مې په سر باندې خرچه څومره ده او دا مدن څومره ورکوي د کې داسې دی چې دا آمدن لیول چې دی دا مختلف کېږي لکه یو خو علاقو په سطح باندې لږ مختلف وي بل تا چې د کوم سیټ اپ لګول دی هغه کوانټیټي اف ټینکس باندې هم ډیپینډ کوي چې تا رننګ کاست لکه څومره راځي څومره کم شي او لکه مونږ که اسې رف یو هغه وکړو که نه نو دا کم سے کم 50,000 نه واخله تعالی یو 1.5 लाख او 2 लाख پورې پر ټینک تا ته منافع په یو سیزن کې درکولی شي ښه جي ښه مې ډیوریشن څومره ته بچی واچئ د کلو حد ته چې رسي د سیل حد ته رسي څومره وخت کې راسي هغه د ډیوریشن والا چې کومه خبر دی که نه هغه مختلف ټایم ډیوریشن دی مختلف قسمه فش باندې نو داسې فش هم شته چې لکه مونږ ورته جینګه وایو شریمپ لکه بار دنیا کې ډېر زیات په دې باندې کار کېږي او مونږ پاکستان کې دې باندې کار لکه نه هونه کې برابر دی یو ښه فش دی یو خلکو یو بهترین فوډ دی نو هغه within 100 days تیارېږي کلچر تیارېږي بیا دې کې مونږ سره داسې فشیز هم شته چې هغه within 4 months کې تیارېږي بیا ځنې 6 months 7 months 8 months even 10 months or 12 months کې مطلب مونږ ځنې سپیشیز دي چې هغه دومره ټیم اخلي او په تیارېدا باندې جی ښه تر دا د ما ګورنمنټ اف پاکستان چې دی هغه دې باندې په دې څه کار کړلی یا د ګورنمنټ سپورټ چې داسې څه ګڼئ تاسو ګورنمنټ دې ته توجه ورکړي نو دا خو ځان له یو معیشت یو ځان له شعبه ده گورنمنٹ چې کوم پوینټ اف ویو دی که نه گورنمنٹ والا داسې حساب دی چې گورنمنٹ کا ته ډېرې سړې وي او دوی چې هغه ځای ته پکې راسي که نه نو بیا ډېر ټایم پکې وتلی وي لکه اوس ته دې ته سوچ کوه که نه چې مونږ دا 5م کال دی چې مونږ دا بایوفلاک فارمینګ کوو او الحمدلله پاکستان کې یو مونږ کامیاب ترین یو سیټ اپ چلو یو مونږ پاکستان کې الحمدلله یو بالکل ګراس روټ لیول نه که تاسو نن 5 سال مخکې زموږ ویډیو وګورئ یا 4 سال مخکې لکه هغه به دا پوزیشن نه و لکه دا اوس چې دی لکه مونږ سټیپ بای سټیپ او تر ننه پورې مونږ ته لکه د خیبر پښتونخوا مونږ ما سره پنجاب
فیشریز ډپارټمنټ وال ډېر مطلب کسان رابطې وکړلې ډېر مطلب راغلل دلته وزټس وکړل یو ځای بل ځای نه خو تر ننه پورې مونږ خیبر پښتونخوا فیشریز ډپارټمنټ ما ته یا دې فارم ته وزټ نه دی کړی نو دې نه تاسو هغه سیریسنس اندازه اخیستلی شو چې مونږ مطلب نوې ټیکنالوژیز ته مونږ څومره پورې مونږ سیریس یو او مونږ ګورنمنټ په سطح باندې څومره پکې کار کوي یو نوی کس چې هغه دا لګوي د هغې دپاره ټیکنیکل یا ټیکنیکل دغه افراد چې دي هغه به هغې د چېرته نه اخلي تاسو په خپله ورکوئ دغه ټینک به څنګه ډیزاین کوي دغه کې تاسو سپورټ ورکوئ دا چې مونږ بالکل د دې مونږ باقاعده گاهې بګاهې مونږ ټریننګز سیشن هم ارینج کوو او ورسره مونږ لکه خلکو ته انسټالیشنز هم کوو مکمل مونږ سره د دې اکوپمنټ ټول اویلیبل وي مونږ انسټالیشن مکمل مطلب انسټالیشن ورته کوو زمونږ ټرینډ لیبر وي او بل ورسره بیا مونږ ټریننګ ورکوو چې دې لکه کامیابي سره دا خپل فارم وچلولی شي لکه صرف ټینک لګول نه دي ټینک خو مطلب سړی اسې هم جوړ کړي خو لکه اصل کې چلول دي بیا هغې ټریننګ کول دي نو دا هم مونږ ورکوو بیک اپ سپورټ هم مونږ ورکوو مونږ وایو چې یاره کله هم مونږ ضرورت وي نو تاسو اني ټایم مونږ سره په لکه پاسبل نه وي مونږ سره چې مونږ هر ځای ته په خپله باندې لاړ شو خو لکه نن سبا خو جدید دور دی مونږ په واتساپ ویډیو کالز باندې واتساپ آډیو ویډیوز باندې مونږ لکه ایزیلی مونږ سره بیا خلک کنټیکټ کوي او مونږ ورته مونږ سره که چا اسې هم مونږ ته څو کالو کې دی په باره کې نو مونږ نه څومره کېدلی شي یا وخت وزګاري په مناسبت سره به مونږ ورسره هیلپ کوو او مونږ ورته ګایډلاینز ورکوو څومره کاسټ راځي پر یونټ کاسټ چې دی دا ویری کوي دا چې مونږ کله دا مطلب هغه شروع کړی نو هلته تقریبا یو ټینک باندې ښه کوالټي والا ټینک باندې تقریبا یو 70-80 هزار پورې کاسټ پر راتلو 60,000 70,000 80,000 خو لکه اوس نن وخت که مونږ وګورو لکه نن وخت کې مطلب مهنګایي چې کوم هغه روان دی کوم ترتیب روان دی دی کې مونږ سره اکثر ډېر سامان امپورټډ سامان استعمالیږي نو اوس مونږ په دې موقع باندې لکه مونږ 1,25,000 باندې یو ټینک مونږ ښه کوالټي والا 1300 GSM شیټ والا ټینک مونږ 1,25,000 باندې انسټال کوو یعنی که ټوټل 3-4 لک روپۍ کې یو کس دا بزنس سٹارټ کوي بالکل دا منیمم چې ته 2 ټینکونه هم کور کې ولګوې نو ته ایزیلی په 3-4 لک روپۍ باندې ایزیلی مطلب ځان له یو پراپر یو روزګار شروع کولی شي اخر کې څه پیغام ورکوئ د عام ولس ته یا ځوانانو ته ایجوکیټډ خلکو ته د دې بزنس حوالې زه د دې بزنس نه زه اسې جنرل زمونږ په صوبه کې زه چونکې ما مطلب سیاسي سړی هم یم ما الیکشن هم لړاو کړو ما مطلب یو پارټي سره ښه مطلب تعلق هم دی یو ښه لکه مونږ په صوبه کې که زه وګورم که نه ما پنجاب کې هم ټیپ تیر کړی دی هلته لکه خلکو روزګار طرف ته ډېر رجحان دی هلته هر سړی بس ځان لا په کور کې وړه نه وړه انډسټري لګوي مطلب څوک مشین لګوي څوک څه کوي څوک څه کوي لکه خلکو یو بنیادي یو دا کانسیپټ دی چې روزګار دی خپل زمونږ په صوبه کې دا یو غټ کمی دی او زه خپل صوبې اوسېدونکي خاص کر ځوانانو ته زه دا وایم چې بھائی تاسو تعلیم مقصد دا نه دی چې ته به صرف نوکري کوې لکه مونږ ولو فوکس به دا وي چې بس تا تعلیم وکړو اوس چې ته چېرته سرکاري جاب ملاو کې او ته چېرته تا ته نوکري ملاو شي بیا به ته روزګار به تا ته ملاویږي او چې سرکاري جاب نه وي نو به ته بېروزګاره ګرځې نه ولې ته بېروزګاره ولې ګرځې تا سره تا چې تعلیم وکړو نو تا سره یو ښه هغه راغی نو ته اني فیلډ کار کولی شي لکه کار نه ګبراو کېږې ما چې یاره اوس یو کار دی اوس ته وایي چې یاره دا به زه اوس څنګه کوم او دا به ته لکه سټیپ بنیادي یو سټیپ اخلی او مطلب کار پې کوئ او سوچ پې کوئ او خو سټیپ اخیستل ضروري دي صرف دا نه چې صرف سوچ او تا نه هغه سټیپ پاتې شي نو روزګار طرف ته توجه ورکړئ روزګار باندې فوکس وکړئ چې باید هر وړوکې نه وړوکې روزګار دی وي خو خپل روزګار ټولو نه بهتر دی بنسبت د سرکاري جاب نه ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او د دومره قیمتي معلوماتو راکولو یقینا چې زمونږ کتونکي ګوري دا هغه انوویټیو او ماډرن آیډیاز دي کوم چې د عمل په مخه بوتلی شي او دې ملک ته خدای پاک هر قسم موسم ورکړل هر قسم سہولیات ورکړي خو ستاسو غوندې خلک غواړي چې کوم هغه راښکاره کړي او خلکو ته مخته ګایډلاین ورکړي د وخت راکولو یو جهان مهرباني جی مهرباني شکریہ تاسو